الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرینو چغرزو بنیر د سیدانو میرے او د خواوشانا راغلو مرګرو زستاسو ډیر مشکور یم چې تاسو زما غونډه یو ناچیز یو کامل ما یو کمزوره انسان او الله دور عزت ورک احترام ورک خدران خلق هغه عزت ورکي او احترام ورکي درانوی بخلا سیدان وی آل رسول وی
د میلما په عزت او د میلما په احترام درانه خلق پوهیږي. زه ستاسو ډېر مشکور یم او انشاءالله زه به همیشه ستاسو دپاره دعا ګویم. دې علاقو ته زه پخوا هم راغلی یم، تېر شوی یم په دې. ما ته یاد دي زه وړوکی وم او زما د والد صاحب په درس کې یو دوه کسه و چې ما ته اوس هم یاد دي. یو د هغه هدایت الله مولانا صاحب نوم و او ډېر نیک او ډېر پرهیزګاره سړی و، ډېر ښایسته سړی و. بیا کراچۍ کې د هغه مدرسه او بیا هملته وفات شوی و. او یو بل یو مولي صاحب و چې قرآن مجید لبه کڅوړه جوړه کړې وه او غاړې ته به یې اچولې وه او د خوند نه پورې د یو ونې د لاندې به کېناست چې درس به ختم شه او ځان لبه تکرار کو، سبق به ریپیټ کو. هغه ته به چغرزو مولوي صاحب خلکو وي. دا چغرزو نوم موږ هغه وخت کې اورېدلی و او د دې بیا وروستو ډېر طلبا او ډېر ملګري عوام هغه راغلي دي. نو زمونږ او ستاسو یو مینه ده، یو محبت دی او الله دې دا مینه او دا محبت همیشه آباد لري. مینه دوه قسمه ده. یو مینه ده چې هغه دنیا مینه ای، هغه ناجایزه مینه ای، او یو هغه مینه ای چې هغه دینی مینه ای او هغه جایزی او هغه کې اجر او هغه کې ثواب ای. قرآن کریم کې هم الله سورہ یوسف کې دا دواړه مینې ذکر کوي او دا هغه انجام هم کوي. یو مینا چې هغه ناجایزه وه هغه د دنیا مینا وه، نو مینا د زلیخې وه د حضرت یوسف سره. او دویمه مینا چې هغه جایز وه هغې کې اجر و هغې کې ثواب و، نو مینا وه د یعقوب علیه السلام د خپل بچي حضرت یوسف سره. دا دواړه مینې وې، دا دواړه محبتونه وو. یو محبت چې هغه د زلیخې و د یوسف علیه السلام سره، نو هغه ناجایز و او د هغې انجام دا و چې د چا سره مینه وه نو په هغې جیلونه تیر کړل، پردي ملک کې غلام شو، تکلیفونه یې تیر کړل. دا مینې انجام دا راوښود چې هغه څوک عاشقه وه او مینهداره وه، نو د هغې هغه مینه د هغه معشوقې دپاره غضب شو او مصیبت شو. دویمه مینه د حضرت یعقوب علیه السلام وه د خپل بچي سره، چې هغه جایزه مینه وه، پلار د زوی سره مینه کوي. یا مینه د یوسف علیه السلام وه د الله سره، نو هغه مینه جایزه وه او د هغه مینې انجام د هغې نتیجه هغه ډېره غوره او ډېره بهتره شوه. دغسې په دې دور کې هم دا دواړه مینې روانې دي او چلیږي. د چا مینه د دنیا دپاره وي، مالدار سره مینه ښکاره کوي چې دی راله څه مال راکړي، دولت راکړي. د دې واله سره مینه ښکاره کوي چې دی به ماله څه اوبه راولي، څه نلکه به راولي، څه روډ به جوړ کړي، څه کار به وکړي. د دنیا دپاره مینه ښکاره کوي چې هغه د دنیا مفادات دي او دنیا اراضي. دغه مینه په دنیا کې اوس هم روانه ده او ډېرو انسانانو کې شته، او کوي یو بل نه مفادات دي، د یو مفادات دي، د بل مفادات دي.
یو د یو هغه سر ته رسوي بل د بل هغه سر ته رسوي او دغه مینې رواني دغسې یو دویمه مینه ده چې هغه دیني مینه ده چې هغه د الله رضایي د الله خوشنودي او د الله دپاره یو مینه محبتي نو د هغې نتیجه او د هغې ثمره دنیا کې هم بهتره او آخرت کې هم بهتره یو حدیث کې راځي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ وطندی چاہی باندے با اللہ در رحمت سورے کئی پاگے ورز باندے چربل چاہ در رحمت سورے بنوی پائی کی یو دے امام عادل اگا بادشاہ اگا منبر اگا حاکم انصافدار امام عادل وشاب نشاب عبادت اللہ دویم اگا علق چاگا اللہ پہ عبادت کی لوئی گی اور درم ذکر گئی ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ دوتنا چراغی مینا دا اللہ پا دینوا او پا دی باندی دیو بل سر یوزائی کی دل او پا دی باندی دیو بل نجدا کی دل مینے پا دیوا چھ تم واحد او زم واحد ما تم دا قرآن والائی زم دا قرآن والائیم تم مسلمانی او زم مسلمانیم تم دا امن دائی او زم دا امن دائیم تم دا خلق خیر خواہ زم دا خلق خیر خواہ ما او پا دی باندی می نئی لگو چه ستاسو دے رور ستاسو دے کشر ستاسو دے بچی ستاسو پا مخی خبر اکڑے زمان پا کلی کی سیدان دی اور انبی زمان والد سے مرگری اگر سیدانو زگا زمان کلے دے پختانو کلے پائی کی ہر یو قوم و ہر یو ڈالے والشتے ہر یو کسب والشتے غٹ کلے پائی کی یو خاندان دے سیدان و میاگان اور زمانگا سیدان و میاگان اول آگا خلقو چه زمان ده پلار مرگرتی آئی کڑی وا او اسم زمان ده وحدت المدارس ده دفتر انچارج او ناظم آگا ده سیدانو نده او پا مدرسه کی پدی وقت کی چه سوک ذمہ دار ده او ناس ده پدی چوٹیانو کی ناغم ده سیدانو نده نو سیدان داغا خلقو چدائی دخبر نکا وارثانو دو نکاغ میراس اگے ساتو یو رز زمان والد سے پا درس کی سورہ انعام ہوئی اور سورہ انعام کی رد شرک دو طولو کی سمون دے دیر سخرہ دیو کو پا نظر نیاز و پا منختو و پا دی نبیاو ساتھ گلے ہو سر راوچت کو ویزا مسئلہ توحید داغا چا منما چپا نیکو والا خلقو منختی کی خودی نور خلق کی خود منی آئی خود باکی تاوان نشتا دو چا پا نیکو چا خلقو منختی کی خودی او نظرانی والا ورکولی او غی مسئلہ منلا آگی ارسل اللہ تورکا آگی پی خودلو زد آگا چا مسئلہ منم زگا مخیطے زمان یو شیخ الحدیثو بیا آگا وقت کی طالبو باچا سیب آگا دا سیدانو نو خاندانی دا پیرانو آگا ناستو ویزا مسئلہ دا آگا چا منم نو زمان دارور چی ادری دا ویزا کلی والاو نا گیلا کون نو زدا سے غلے غنڈی امی قتل چه خدای دا کلی والاو نا خیر دا کل ملمنا گیلے ہونے کی
سړی خو جټ ښکاري جیب کې پیلونه دوه چولي دي خو چې یو ساعت مې ورته غوږ کېښود خبرې ډېرې قیمتي وکړې نو مینه دوه قسمه وه یو هغه مینه وه چې هغه د دنیا وه د دنیا دپاره وه ناجایزه وه قرآن د هغې ذکر هم کوي او قرآن د هغه مینې ذکر هم کوي چې هغه جایزه ده هغه غوره ده هغه بهتره ده زمونږ او ستاسو مینه په دې نه چې پنځپیر نه یو ملا را روان دی او ځان سره به په بیگ کې پیسې راوړي او تقسیموي به تاسو راته خیرالي وي په دې نه چې زه په دې را روان وم چې په چغرزو کې مالدار خلک دی او ماله به پیسې راکوي یا به راله چرګان او ګډان لالئ خو په دې مینه وه چې دې ځای کې زما شاګردان زما ملګري هغوی د الله د کتاب خدمت کوي او دې عوامو ملګرو به ورته ویلي چې هغه استاذ هم راولی چې موږ یې ووینو چې دی څنګه سړی څه وایي نو هغه عوام چې زما شاګردانو درته څه ویلي دي نوې خبره نه کوم او هغه عوام چې زما شاګردانو درته د قرآن او د حدیث ته ویلي دي کومه مینه چې دنیا ده قرآن د هغې ذکر ځای په ځای باندې کوي نو الله وایي المال والبنون زینة الحیاة الدنیا المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا یو طرف تا مال و اولاد ذکر گئی بل طرف تا نیک عمل ذکر گئی یو طرف تا د مال و اولاد مینه دا بل طرف تا د نیک عمل مینه دا نو الله وی المال والبنون زینة الحیاة الدنیا مال و زامن دا زینت د ژوند دنیا مال سره مینا گوا اولاد سره مینا گوا دا دنیا زینت لدی ګوره په هغې رد ونه که اولاد سره مینه‌یي مال سره مینه‌یي خو هغه د دنیا لپاره دی او د دنیا شی دی خو چې په غلطو طریقه نو بیا نه او چې په جایز طریقه دی سلیمان علیه السلام له الله د شیشو بنګله ورکړې وه یوسف علیہ السلام لے بادشاہی ورکڑے وا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے ډیر مال و دولت ورکڑے ہو مال ناجائز نہ ہو دا اولاد سر مینہ ناجائز نہ ہو خدا دنیا سر تڑلی سیزنو دی المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال او زامن دا زینت د ژوند دنیا مال سره مینا گوا خود دنیا د پاره گوا اولاد سره مینا گوا خود دنیا د پاره دا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا باقی پادگی دنگی نیک اعمال غردی بنی رب صاحبان د بدلی نیک اعمالو سره مینا وکا نیک اعمالو کا دا بد د آخرت د پاره تو خشي او کله قران وایو زینا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة سورہ علی عمران کی اللہ وی خیستا شوئے خلقو تا محبت دا شاواتی سیزنو شاوات ما تشتهی الانفس آغا ستوئی چه غازلو گواری
زړه څه غواړي د هر یو انسان زړه دغه غواړي ښه کاغه پیغمبرانو کاغه اولیاءو کاغه علماو کاغه عوام دي زړه غواړي خو په جایزه طریقه باندې په ناجایزه ما حاصلو دو لارې درته الله خېلی دي تا ته ویلي هغه برجای خواته ځي که په دغه راتاویږي او که په دې دواړه لارې کولاو دي خو اختیار یې تاله درکړی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر د چا چې خوښ شي نو ایمان دې راوړي د چا چې خوښ شي نو کفر دې وکړي دواړه لارې مې ورته ښودلي دي وهدیناه النجدین فاما شاکرا واما کفورا منګه ورته دواړه لارې ښودلي دي یا به شي شکرګزار او یا به شي منکر اوس تاله الله ستا د زړه چې څه غواړي هغه الله پوره کوي او هغې له ورته دواړه لارې ښیلي دي یو زینا للناس حب الشهوات خیسته کړه شوی دی خلکو ته محبت د هغه څیزونو چې زړه غواړي من النساء والبنین د ښځو نه او د زامنو نه هر یو انسان دا غواړي چې زما د ښایسته ښځه وي هر یو انسان دا غواړي چې زما د زامن وي پیغمبرانو هم ښځې غوښتې وې هغه یې هم ودونه کړي وو پیغمبرانو له هم الله زامن ورکړي وو او چې کله یې هلاکېږي نو نوح علیه السلام هم وایي یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین بچیه راځه ما سره کشتی ته کافرو سره مه یو ځای کېږه ګوره د انبیاو نیکه دی حضرت نوح علیہ السلام او بچے په لامبو روان دے تیراکی کئی ابو کے روان دے اپلار ورطوئی یا بنی ارکب معنا و بچی آرازا منصر کشتا دراو خیجا ولا تکم مع الکافرین کافر سر میوزائی کی گا قال ساوی الى جبل یاسمنی من المائی اغوی پلار غر تباو خیجما ابو نبمی بچ کی نوح علیہ السلام ورطوئی قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم بچیا نن د خدای د عذاب نه څوک نشي بچ کې دی هغه به بچ کېږي چې الله پې رحم کړی د نوح علیه السلام زړه غوښتل چې د خپل ځای د الله د عذاب نه خلاص کړي خو خلاصولی یې نه شو هسې د نوح علیه السلام نه لوی سړی به څوک و د نوح علیه السلام به لوی او کنه زمونږ اولیاء کرام نوح علیہ السلام لویو کنه او زړه یې غوښتل چې د خپل ځای اخلاص کم او زوی ته وایي راځه کشتی ته راوخیجه خو هغه ځای بدبخته و د نوح علیہ السلام ځای و وګورئ کله کله خاندان هم فایده کوي خو هله چې په هغه خاندان کې کوم اصل شی او په هغې روانې که ته صحیح دی او ته میای او ته د رسول الله وسلم تابعداري نه کې زما مهربان نستان هغه چوړی چمار مسلمان بیا ښه دی او که نه ته آل رسول او تا کې تابعداري رسول الله وسلم نو بیا ته په ډېر لوی مقام باندې او ستا مقام ته بل څوک نشي رسېدی حضرت نوح علیه السلام پیغمبر دی او خپل بچه نشي خلاصولی زمونږ امیانو بسوي زمونږ امیانو بوي وی جنگ روانو او کشتای ډوبه شو او خلک ډوب شو دا هغه هلک مور ناسته وه دریاب په غاړه او ژړلې لوی ځوان په لاره تېرېده ورته یې ولې ژاړې هغې ورته وی دې ځای کې مې د دوی جنګ ډوب شوی
نو زکا جاړما ویلوی ځوان ورته وی چې اوس وی الله را بار کم وی مټي واله او لاس دریاب ته کته کو او د دریاب نه هغه کشته راويستا 12 کال شو کشته په ځای ولاړه دریاب نه وړه ول سو درو وینو هغه راويستا ای بیا ملک الموت وی چې روحونو کا سوړه راکا هغه ولا نه ورکولا ویلوی ځوان چې سپیړه ورکړه یو سترګې ولړاندا کا وی ملک الموت لاړه والله ته وی چې مانه خود روحونو کا سوړو ماغستا سپیړه عمره کړی الله وته وی چې چا وی هغه ورته وی چې لوی ځوان وی الله ورته وی چپ چپ هغه زما زور نه چلیږي نو ستا به سو چلی دا کفریات به په منبر وی شکر و باسای چې موحدین رالل نه لوی ځوان لوی سړیو پیر بابا الله دې په رحمتونو ولېږي ډېر لوی سړیو وګوره آیا مینه ور سره مکوا کما مینه چې دا الله سره کې دا هغه سره مینه کې د بندګي راي چې هغه انسان او هغه بنده او هغه نیک سړیو خدا نے چتا خدای درجه والله ورکا او خدای مقام والله ورکا چې بعد ذمہ دار دی او سرخوږي او زړی ذمہ دار دی مینا واکه خود حدود دنه پیر بابا تمنګ دعا کو لوی ځوان تمنګ دعا کو امو وایو الله لوی مقام او لوی حیثیت او لوی درجه والله ورکا وګوره خدای درجه ته نه رسی چې ټول اولویت درجه ورکي نو د انبیاء خزوی د انبیاء زامنو هر یو انسان غواړي زما د خزای زما د زامنی نو خزا د انسان فطرت دی او غواړي زامن د انسان فطرت دی او غواړي خو په جایزه طریقه او په ناجایزه نه نو الله وایي زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة خزاني د یو د بل پاسا د سرو زرو د سپینو زرونه والخيل المسومه اسونه نشاندار هر سړی وای زما څنګه خسور لیه خو په جایزه طریقه خسور لی خو گاډه ځان لوالا چې وسه رسی خو په حلالو پیسو اسنه چې چاندي کې اپاغي باندې علي اسنه چې زکاتونه راغونډه او پاغي علي اسنه چې دوکي او بېماني او رشوتونه علي او پاغي باندې علي دا مینا دنیا دا جائز دا دنیا سره مینا خو په جائزه طریقه باندې دویمه مینا دا دین دا د دین مینا په ټولو باندې غالب ده او په دې مینو کې د ټولو راهمه مینا دا الله سره ده مونږ چې دعا مونږ چې کلمه وایو نو مونږ وایو لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه کې دو جزء دی او د لا اله الا الله نشته الہ بغیر د الله نه بل څوک او د محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم دا الله استاد دی موږ په پیر کې کلمه دا سی وایو تاسو هم دا سی وایي کنه چې ارزو کې بل شان خو نه دغه سیدا اوس لا اله الا بل نشته بغیر د الله نو اله چاته وای نو اله الذي طالع القلوب محبتا واشتقاقا اله ذات وای جگتا جڑا فریاد کوي څلونا د وجد مين نه داغ سرا د وجد شوق نه داغ سرا دو دیو جو تا جڑا فریاد گئی چه داغ سر مینا دا چه غزما الہ دے و غزما جت
روا ده دغه مینا دا الله سره بګي او دغه مینا بعد بل چا سره نکي الله سره بعد اولوہیت مینا کې چې هغه زما الہ ده بنده سره بعد بندګی راي مینا کې خلق رالل دای ګډه وډه کړه یو ځل یو کور کې خزا او خاون ناستو کیچړې پخ کړو موږ ته کیچړې وایو چې نر می ریږي پخېږي امیاس کې پکې کوغاله وکي غوړي پکې واچي په واو خلکو په خول موږ ته کیچړې وای تاسو ته څه وای کیچړې وای نو څه شي لیټای نو لیټای پخ کړو خزا او خاون ناستو اب میاس کې واته غوړي چولیو دی خزا او خاون ډوډۍ خوړه او چې څنګه دروازې ته وکتل یو استاد هغه ډوډۍ خوند اغسته و نو په ډوډۍ لري چا کرا ځان راسو دا یو نیمه خوار خولې ونی نو هغه په دروازه را دن نشو چا څنګه را دن نشو دا خاون خزي ته وای وا پلار خو بیا راغی هغه ورته وی زخیر د مال چل راځي چې راغی دای سره کینا ډوډای تا د خزي خاون سره جنگ جوړ کو خاون سره جنگ جوړ کو مولای سے ورته خیر د خور گزاره کوی په گزاره به ژوند تیریږي هغه د سره گزارې نه کیږي هر وخت غوسې خو به ته توان چې ستا دغه لار ده زما دا لار یو ګوته هغه په لراخ کله خاون پلا یو ځان په لراخ کله پلیټای کې غوړی نیم خاون ته روان شو نیم خزه ته خزله غوړی چل ورځي چې غوړی هغه دوارو ته روان شو د پوښ چې زه خو په چا پرې خودما یو د مټي والی هغه خزه ته وای خور جنگ مکوئی دا دنیا گڑا وڑا دنیا گڑا جوغار سے اولڑل یو نیم داسی چغار سے اولڑی یرو ایدا پنجریان اولیاء نمانی من وایو من دا اولیاء دا خپو خوریو من دا اولیاء احترام کو من دا اولیاء دا خاندان دا میاگانو سیدانو احترام کو خو موږ ولې خدای درجه نه ورکو انسان دی او د انسان مینا ور سره کو خدای تو مینا ور سره نه کو چې مالک د نفع او نقصان وګړو او قران کې الله دا دواړه ذکر کوي الله فرمایي ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم یقینا کسان چې تاسو ورته را مدد شوي بغیر د الله نه تاسو غونډه کې بنديان دي دا وای بوتان را مدد کول والله استاغون ته بندان ته بوتي کته بوتي بیا بوت په سیموز نه کیږي الله استاغون ته بنديان دي الله مرجل يمشون بها آیا د ضعیف پیشته چې تلل باغی باندې ام لو میدی یبدشون بها یاد دی لاسو نشتے چنی ولگئی باغی باندی ام لهم آذان یسمعون بها یاد دی غوگو نشتے چوری دل گئی باغی ام لهم آیون یبصرون بها یا استرگشتے چی باغی لی دل گئی چطو دی دائی نوائی پیر بابا را مدد شے نو پخپور آزی کنا بغیر دو دین استا امداد کئی کہ بظاہری اسباب و راضی انسان دے نماتے اخایا او کہ بید دین کئی نو دا خدا اللہ صفت دے نو تا دا اللہ صفت اغلا ورکا نو چه منگوائیو چه دا خدای صفت مورکوئی ویر دا پنج بریان دا اولیاء اس پکاوے کئی وسترگی اخری منگ دا اولیاء احترام کو عزت کو خو موای دا غي سره میناو کا هغه مینا چې هغه د انسان لایق ده او هغه مینا چې هغه د الله لایق ده هغه د الله سره او هغه د مخلوق سره مکوا انسانان ټول انسانان دي ټول حضرت آدم اولاد دي
خو بیا هر چاله الله جدا جدا مقام جدا جدا حیثیت ورکړي او دا صرف په انسانانو کې نه دی دا په سپو کې هم دی دا په غوانو کې هم دی په غوانو کې یو غوای موږ ورته اچای وایو وړه غوندي هغه اچای غوای یو کانډول یو جام پای کوي او یو فریزن غوای چې آسټرالیا نه نو هغه شپاړس سیره پای کوي دواړه غواګانې خو ذات کې فرق دی داسې په سپو کې یو سپی دی هغې ته موږ تازي وایو چې هغه ښکار کوي یو سوی نه وي بل سپی دی هغې ته موږ بولټیر وایو اصل کې د انګریزای لفظ دی بولټیرر غوان شلی او بل ډاګ نو هغې ته موږ بولډاګ وایو هغه جنګ کوي د هغه خوله ډېره ناکارئ یو ته موږ کوټه وایو نو چې په ګټه ولې ټوه ټوه کړي لکه خانګو کې ورکړي وتښتي په هغې کې هم ذات شته د ذات نه انکار مه کوه چاله الله لوی مقام ورکړی سیدان دي څوک به پښتانه وي څوک به بلي څوک به بلي خو ټول د آدم علیه السلام اولاد دی خو کټګري دا جدا جدا مقام دی حیثیت دی لوی خلک هغه لوی خبرې کوي او درنې خبرې کوي سیدانو میره ده سیدان دې ځای کې اوسېږي نور قومونه به هم اوسېږي خو دا نورو قومونو ته چې کسبونه حواله شوي وو دا لالیانو ځکه ورته پښتنو کسبونه حواله کړي وو که سړی به نه و کور کې به سرخه خرابه وه نو ترکان ته به زنانه سوال جابو که او رابغې کور کې به یې سرخه ټیک کړه او که لوار ته به یې سوال جابو که نو هغه به کور ته راغې زنانه به پرده وکړه او هغه به په کور کې چړې چاپان راټول کړل هغه به یې وړل هغه به یې تېره کړل خو ټول د آدم علیه السلام اولاد دی و چاله چې الله مقام ورکي ملا له جدا مقام ورکړي امی له جدا مقام ورکړي د یو بل مقام او حیثیت مو پیژنئ خدا الله حیثیت مو پیژنئ د الله سره د الوهیت مینه وکړي او د بنده سره د بنده مینه وکړي ما چې کوم آیاتونه لوستي وو په دې کې هم الله د یو خاندان ذکر وکړو چې خاندانو دا زکریا علیہ السلام خاندانو د حضرت عمران خاندانو د مور د حضرت عیسی علیہ السلام خاندانو د حضرت عیسی علیہ السلام یو پورا خاندان او دا هغې اقوال ذکر کړل چې وګوره لوی خاندانو خو ټول ما ته محتاج وو انسانانو تاسو ما ته محتاج یې نو ما سره زما د اولوهیت مینه وکړئ ما سره بل څوک شریک مه ګرځوئ ما سره بل څوک حصهدار مه ګرځوئ الله دې ما او تاسو له توفیق او طاقت راکړي چې موږ هر چا له د هغه حق ورکو الله دې ما او تاسو له توفیق او طاقت راکړي چې موږ الله سره د اولوهیت مینه وکړو بنیانو سره د بندګیرۍ مینه وکړو زه ستاسو ډېر مشکور یم چې تاسو دا دوره وخت ماله راکړه زما غونتی او کامل ما تا کیناستی مالا او زما مرګری مفتی مجتبی امیر لا او نور علماء کرام لا تاسو ټیم ورک او بیا د دې بنیر ضلع امیر د بنیر ضلع ناظم اعلی او د بنیر ضلع نور علماء کرام هغه هم په لاره کې استقبال وکړ ځای په ځای ودرېدل انتظامی والا زه ټول مشکور یم الله دې ټول اجر عظیم ورکړي او انشاءالله زه به ستاسو نه هم تمه کوم چې زموږ دپاره به هم دعاګانې کوي او موږ به ستاسو دپاره هم دعاګانې کوو و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین